ورځ د ګوجراوالې په بازار کې روانم، پاکستان کې ګوجراوالې بازار کې روان، یو سوالګری مې ولید غږ یې راله راکړه. چې سوالګري غږ راکړه نو ما یې پروا ونه کړله چې زما ته مخې ته کار پروت. هغه بیا غږ راکړو، مولانا صاحب ته لږ ودرېږه، تا سره مې لږ سوال جواب. وی چې کله یې زه ودرولمه نو یې ما ته یې وی چې زه ډېر مالدار سړی وم، ډېر غټ مال مې و، ډېر غټ مالدار وم، ملګري مې وو، ګاډي مې وو، بنګلې مې وې، جایدادونه مې وو. او زما ملګري وخت تېرېده موږ به شراب څکل، خو عادت مې ده چې کور ته به ناوخته راتلم، شراب به مې څکل او ناوخته به د شپې کور ته راتللم. یوه شپه کور ته رالم نو کور ته ناوخته راورسېدلم، هره شپه به ناوخته راتلم. چې یوه شپه ناوخته راورسېدلم نو مور مې راته غوسه شوله چې رابلم کور ته، نو کور کې به مې مور ویښه ناسته وه، نور به ټول کور وده، مور به زما په انتظار ویښه ناسته وه. دا مونږ چې وایو والدینو ته دعا کوئ، بیا به کور ته راځي ټول خلک به ودی، دا یوه مور ده چې ته نه راغلی دا به ویښه ناست، دا به کور کې چکر لګي، هغې سر لبځي او دې لبځي چې زما بچې نه دی راغلی، زما بچې لا نه دی را رسېدلی. هله مور اوده کېږي چې کله بچې په دروازه ویني او بچې کور ته رادنده شي، بیا به داسې هستي پیدا کړي په کور کې چا به تا ته ویښه ناستی، ستا د راتلو پورې به انتظار وکړي. دا یوه مور ده چې دا د بچي د راتلو پورې ویښه ناستې و چې بچې به مې کله په وره رادنده کېږي، بچې مې څه شو، ټلیفون وکئ، تپوس وکئ زما بچې کوم ځای را روان. وی چې رالم ناوخته کړی مې و نو مور مې راله سپېړه را پرېښودله. چې مور مې راله سپېړه را پرېښودله نو زه پوه نه شوم، نه مام په مور باندې ګزار او لته مې وله را پرېښودله. بس مور سپېړه را پرېښوده، زم پوه نه شوم چې ما ګزار را پرېښود. وی بس مور هغه خیره راته اوس هم یادېږي چې مور مې راته وی چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه. بس دقه خیره مې د مور د خولې نه ختې وه، ټیم راتم یاد دی او الفاظ راتم یاد دی چې مور مې دا خیره وکړه چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه. او څو ورځې پس مې مور مړه شو، کور خالی شو، مور لاړه. چې مور مې وفات شوله نو څو ورځې پس وې دې یو وخت په باندې مې دانه راوخته، هغه دانه سیوا کېدله هغې دانه کې چینجي وشو په دې خپه کې. پاکستان کې مې ډاکټرانو علاج ونه کو، نوې پټې مې خرڅ کو، بنګلې مې خرڅ کړې، ګاډي مې خرڅ کړل، لندن ته لاړم د علاج دپاره. هلته مې د خپلې خپې علاج شروع کو، ډاکټرانو علاج کو اخیری جواب ماته د ډاکټر نه یو میلو شو. دا ډاکټر دا جواب چې چاته میلو شي نو دا د مور خیری بیا. ماته ډاکټرانو دا رپورټ راکو چې ستا دا بیماری چې دا لا علاج بیماری ده، د دې ښه کېده نشته، دې موږ سره علاج نشته. د مور خیره دا لا علاج بیماری ده، د پلار خیره دا لا علاج بیماری ده، په پیسو دوکه نشي چې ما سره پیسې، دا داسې خیره ده چې دا بیا په پیسو دی علاج نه کېږي. نو چې ډاکټرانو رپورټ راکو چې دا لا علاج بیماری ده، نه ښه کېدلم، نو پاکستان ته بیا واپس رالم. هر څه مې خرڅ کړي دي، اوس هېڅ شی مې په مخ د ځمکه نشته دی، او د دې خېټې نار ناسم په دې ځای کې ناسم، او سوال کوم د دې خېټې دپاره چې دې خېټې ته مې څه راځي، هر څه مې تلي دي. خو ته راته دعا وکړه، ما ته مور خیره کړې وه، ته مې عالم ولیدلې، ما وی چې ته راته دعا وکړې چې الله مې معاف کړي او هغه د مور خیره رانه اوچته شي. دا ما ته مور خیره کړې وه او نن ما ته محسوسېږي هغه حالت ما ته راورسې. سبا به پلار نه یو خیره به یې پرته، مور به نه یو خیره به یې پرته، دا خیره ځان سره یاد ساته.
دا خیره به یو ورځ په تا باندې راځي، دا خیره به دې لاندې کوي یو ورځ، دا خیره به یو ورځ ګزار درکوي. کوشش کو د مور او پلار رضا او احادیث مبارکو کې راځي. ګوره څومره د الله مهرباني ده، وی چې چا نه مور او پلار خپتلی وي، وفات شوي وي او د ده نه خپی دی، اوس ستومانه دی چې زه څه چل وکمه. احادیث مبارکو کې راځي دی وله دعاګانې کوي او استغفار دی وله غواړي، دعا دی ورته کوي، استغفار دی ورله غواړي. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، الله رحم په وکي څنګه چې زرا کوټه او ما په مای رحم کړي. نو دعاګانی ورته کوي او استغفار ورله غواړي. احادیث مبارکو کې راځي دا بچے با الله په فرمان بردارو بچو کی اولی کی چې دې دعا کوي. دا څومره د الله رحم دی. نبی علیہ السلام صحابی ته وایي وی ته دا غواړي چې ته په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکړي، دا غواړي چې په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکړي او غواړه وی د خپل پلار د دوستانو سره نیکی کوه د پلار د مرګ نه پس. دا د خپل پلار سره په قبر کې نیکی کول، دا د پلار سره په قبر کې نیکی کول چې د خپل پلار د څومره دوستانو داغه هم عمر خلق او داغه د تعلق خلق د اغي سره د پلار د مرګ نه پس روابط ساته. دا د پلار سره په قبر کې نیکی ده. نو چې د چام والدین وفات دي نو دعا ورله غواړئ چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله ته په رحم وکې، نور دعاګانې ورله غواړئ، استغفار ورله غواړئ د دې مور او پلار د پاره. نو رب العالمین بم په نیک فرمان بردار او اولاد کې اولی کی. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا